نبی علیه السلام فرمایي چا چې د لمر ختلو او د لمر لوېدلو مخکې لمنځونه ادا کړل د جهنم له اوره څخه به وساتل شي. لمونځ په قبر کې د انسان لپاره چراغ ده او په ژوند کې څلور شیان مه پرېږده: لمونځ، ذکر، قرآن، خپلولي. دا به نه پرېږدې. نه به لمونځ پرېږدې، مه ذکر پرېږده، مه د قرآن شریف تلاوت پرېږده، مه دا خپلولي پرېږده. د سهار لمونځ د انسان روح او ذهن تازه کوي. څوک چې د سهار لمونځ کوي دغه انسان به ذهن او روح تازه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله تعالی لپاره 40 ورځې د جمعات لمونځ په اول تکبیر وکړي هغه ته به 2 ډوله نجات ولیکل سي، یو له اوره نجات او بل له منافقته. دا 2 نجات به د لپاره ولیکل سي. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د ورځې په اول حصہ سهار او آخر حصہ ماخستن کې جمعات یعنی ولاړ سي، یعنی په اول سهار او ماخستن د جمعات ته ولاړ سي، الله تعالی به ورته په جنت کې ملمستیا تیاره کړي. نو ای زما ورونو مسلمانانو، باید موږ تاسې لمونځونه په جمعات سره وکړو، ځکه لمونځ په جمع سره کول ډېر فضیلت لري، ډېر ثوابونه لري. چې یو لمونځ په جمعات کې وکړې او د کور ته 25 لمونځو څخه زیات ثواب لري.